او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا خبر صرف کړي نه دي، پریکټیکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندۍ کې دا غیب لکاو مثالونه دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څه فرمایي؟ لیس الشدید بالسرعه ولكن الشدید الذي يملك نفسه بالغضب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عند الغضب پیغمبر علیہ السلام فرمایي پالوان انسان هغه نه دی، پالوان انسان چې په وخت د جګړه کې انسان راسم لې روي پرځي زمکه تیرا راټیټ کا. نبی علیہ السلام فرمایي دې ته پالوان نه ویل کېږي، ولكن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پیغمبر علیہ السلام فرمایي ما نه تاسو کړه پالوان چاته وي چې پالوان هغه انسان ته چې دل غوسه ورشي او خپل ځان کنټرول کا. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا پالوان انسان دی. نبی علیہ السلام په یو بل روایت کې راځي الله فرمایي کنه قیامت په ورځ باندې چې مال راشي خلق به ما رضا کوي او زه به دغه انسان رضا کوم. الله فرمایي بل حدیث کې راځي زه به د زړه د قیامت په ورځ باندې الله فرمایي ایمان نه ډک کړم، ایمان نه ډک کړم چې کوم یو انسان په دنیا کې خپل ځان کنټرول